حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی الله تعالی عنہ دا یو جلیل القدر صحابي دی. روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام خبر شو چې د زوی هغه چا تختولې دی او دشمنانو تختولې دی او کتابونو لیکلي دي روایاتو کې راځي چې هغه زوی ولا هغه دشمنانو د سرمنو په تارونو باندې تړلو. سرمن دا سرمن چې ډېر سخت وي سرمن او دا غینه تسمه جوړه شي تسمه ایر دی وخت سره بداسي او چې سم په بلډینګ ویرې تر دا بلډینګ ویر نه چې اړو بیا د خلاصې دوه صدا غني بل دا بلډینګ ویر بیا هم لا غټه ناخلي په پلاس باندې او دا سرمن چې دنو دا خدا سے غټه واخلي چې بیا پرانیستل ګران په سرمنو باندې تړلو د سرمنو په تارونو او په مزو باندې. یو روایت کې راځي چې د خپل راغی نبی علیہ السلام له بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام له چا اطلاع راړه. د کې دوه روایت دي بلکې درې. نو یو روایت کې شیخ سے بچ کم روایت بیانولو هغه به فرمایل نبی علیہ السلام فرمایل عوف ابن مالک اشجعی ته په خپل باندې وی لا حول ولا قوه الا بالله وایا کثرت سره وایا بس انو شروع کړه او چې څنګه دا آیت دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوه الا بالله. نو دی وی دوی مورد و زمانه دی ملاقات د نبی علیہ السلام او د دې وظیفه ډیر بمې وي چې دی کې مازیګر کې زناس کوم پکور کې خپه پریشان ناس کوم او بیبي مې التا دروازې خوا کې سکار کولو مازیګر وخت او صفا مو سم سلام نو یکدم زمونږ د کور دروازه لری شو او داسې لری شو چې دواړه تمبې لری شو. باوی چې سیلای خو نشته چې داس چلو شو چې مې قتل دې کې ګړې را دن نشو ګړې وی بيزي وی او لګې نه وي سمې ډېرې وي وې ما خو دې आवाज ورکو چې پلان کای د پلان کې مور خپه خو ډېر وم خپل زوی پسې دا ګړې وشاله د چا ګړې را دن نشوي دروازه کولاو کړه دلته دن نه رالې وی چې هغه ګړو پسې تلانو درستونه आवाज وشو زما د زوی आवाज وی چې ګوره پلاره ګړو ته سونه وای دا زمون خپلې ګړې دي چې ما وکتل چې دا خو ما غزوې داغه आवाज دی مار ته وی چې تاسو کې بچي ته خو دا مون خو خپه پدې چې دشمنانو تړلې وي او کافرانو وغي نو یې هغه راته وی چې لګ مې دماکا او دا ګړې ځای ته کونو بس ګړو پسې مو دنه نور بند کا غټولې دنه پاتې شو ډېرې ګړې بيزي وي کله زوی ته ګورم کله ګړو بيزو ته ګورم کله دې کیسې ته ګورم چې داسې چې بچي څوک در پسې درل او کچا راوستي او بل خبره ده دا ګړې د چرته نه راوستي ته خو یوازې خوشې تلې وي وې ما ته وی چې پلاره خو بس چې هغه دوی ظالمانو د بوتلم نو بند په بند باندې په سرمنو وتړلم د سرمنو په تارونو او د خلاصېدو مې هیڅ قسمه څه قسمه گنجائش او امکان نو دی کې هغه وخت یاد کړ کوم وخت نه چې نبی علی السلام دا وظیفه د پلان لور کړی و پلان کې وخت چې بس ما وکتل نو ما سره چې کوم څوکیدار په ما باندې ودرول چې ما هغه ته وکتل هغه باندې خوب زور وکاو دا شي کړم هغه ته ما وکتل ما ولا یو دوه د आवाज عمر په پلان کې ما له برا کاسې مې وې هغه تاسو کې چې ما په پاسه دا څه کلکو د شو او خرار یم شروع بلکې وی ما دا څه په وړو کو وی هغه غي سره نه پاسه دی ما چې آشنا خو په خو ده زای پاکه چې زبر دی چې د خو بس کدا سرمنې دا تارونه لری شو ما دا ځان نه په سوادن اوښلو نو خبوي انو زم بزګه چې ته خوسي ومودره نو وی ما اسې ځانو خوځو چې ځان مې خوځو هغه تارونه په خپل باندې اوس پړ دی شو او غټه پرانیسته شو غټه ټوله پرانیسته چې ما وکتل غټه پرانیسته شو خپل ته مې بیړای وي هغه خو ما بیا کولاو بس زرا پاسه استومانی مو باسه د سوره رزو د میاشتې نیمه هغه سره کېدو یا پیندل سره دی یا دینه سیوا وي خو بس څنګه ما ځان برابر کو راووتم چار چا پیرا ګورم ایسو کوم نشته چومې قتل ګډو هغه کم نوکر چې دا غيو نو هغه هم چرته نو او ګړي بيزي ولاړې وي ما وی دا ظالمان خو کافران دي او دا مال خو د غنیمت دی په موږ ظلم کړی دی
وی ما چې لختې ته لاس که تا به ویږي نه د دې ګډو بېزو زه شپون کوم هغوی د ما نه مخکې روانې شوې وی زه بیا په دې نه پوهېدم چې اوس به دا ګډې زه شړم څنګه وي ما ګډې لرې نه وې سرولې خو دا ګډې په خپله زموږ د کور په طرف باندې را روانې شوې او بیا یې زموږ د کور دا دروازه دی ځان له په خپله لرې کړې ده د خو ورپسې وروستو را روانو پلاره نه پوهېږم چې الله دا امداد وکړو چې دا په څه مناسبت باندې په موږ دومره لوی فضل کوي ما ورته ویې چې دا په دې چې نبي علیه السلام ما ته کلمه د لا حول ولا قوة الا بالله ښوولې وه شیخ صاحب رحمت الله علیه وفرمایل ګورې د دې دومره لوی طاقت دی چې په دې وظیفه کې الله رب العزت نبی علیه السلام فرمایي د عرش خزانې ایښې دي نو یوې زوی روب زوی راغی او زوی هم تش رانغی مال او حال سره راغی نو هغوی به وي که د چا نه بهر زوی تللی یو کار یې نه او خط او ټلیفون نه کوي کیسټ نه رالیږي وایي دا وظیفه شروع کړه ډېر مال به وګټي او ډېر مال به درله راړي وایي دا وظیفه کوي بله دې دا معلومه شوه چې دا وظیفه د بل لپاره هم بنده کولی شي پلار یې د زوی لپاره وکړه هغه له الله مال ورکړه نو که دا پلاران خو دقه شان ناست دي زامنو ته او زامن کار په سیزینو کار خو زامن کوي خو وظیفه خو نه کوي نو دا پلاران دی ولا وظیفې کوي یو روایت کې راځي چې دا آیت شریف د سوره توبه د آخري آیت دا نبی علیہ السلام دی ته ښوولو نبی علیہ السلام دا آیت شریف دی ته ښوولو دا سوره توبه د آخري آیت چې لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا روايه چې دا شروع کنوي دا زوی راغی او یو محدث لیکلی دی د دې شان نزول د دې آیت شریف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هغه د عوف ابن مالک دا زوی دی یو روایت پکې دا دی شان نزول د دې دا دی چې کله هغه الله راوستل زوی راوستو نو الله دا آیت نازل کو هغه څوک چې ځان بچ کړي د مخالفت د الله نه لکه د صحابه چې ځان بچ کړي دي نو یجعل له مخرجا الله بوله د مصیبت نه لار کولاو کې په بایپاس په لکه د عوف ابن مالک د زوی راولي ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق او ګړي بيزي بوله داغي طرف نه ورکړي چې داغي په خیال او ګمان کې هم نه وي دا زوی خو عوف ابن مالک مزدورای نه نو لګلې هغه ته هغه تختول خو التن الله رب العزت سره د ګړو بيزو راوست نو د عمل صالح د ذکر فائدې دادي چې الله بدر له هر څه برابر خو الله جل شانه د آیت نازل کو تر قیامت پورې چې کم مؤمن مسلمان ځان د الله د مخالفت نه بچ کړي الله رب العزت به د مصیبتونو نه محفوظ ساتي او رزق به ولا ډیر فریوانه او داغه طرف نه ورکړي چې د په خواب او ګمان کې نه وي نو الله دې زموږ اعمال صالحه نصیب کړي څوک چې راشي ماته او وی کاروبار نه چلیږي نو زور دوام دا څوک اشراق نه رستو بشه سي وی چې 2 رکعات صلات حاجت هم کوا او بیا الله ته متوجه کېږه او بیا راځه دکان کې کېنه الله باندې هر څه برابر نو چې څوک په خوې طریقې سره او په یقین سره دا وکړي نو هغه بیا وایي زموږ کاروبار ډېر زیات شو بلکې دا چې به درته ووایم داسې ملګري به هم دې مجلس کې وي چې کاروبار یې دومره ډېر شوی دی چې اوس هغوی وایي موږ پکې ډېره ګرانه شو سر کارونو ته روزګاري کو ډېر شوی دی نو هم تاسو څه داسې زما باندې د زړه نه دعاګانې کوئ یو خو زه هم بس په چا دوره خفه شم وام خدای ډېر سوال ورکړه هغه دوره ډېر خدای ورکړي چې هغه بیا ډوډۍ په نه راځي نه چې صاحب له چې څوک ډېر وخت پس راغی ولې بیا خوار شوی نو چې ښه شی نو هم به راځئ او که نه غرض به نه کوئ په غرض الله ډېر خفه کېږي چې بنده د غرض یارانه کوي الله سره هم چې یاره بس دا کار مو شو نو د لیونی حاجت پوره شو په لاره ځي په ګټولي زیارتونه بیا به دا نه کوئ بیا به هم تپوس کوئ بیا به هم الله یادوئ بیا به هم د الله د ذکر مجالسو کې کښېنئ